मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। او رز ما غب غنو علماء براتوي خو ما به غب غنو کله چې را باندې په خپل راله مې هو دا خو ډېر بې غیرتي دي خبره خلفتن یو بل پسې لمن دا هغه چا د پاره او کم چې پکې ښه خلک یا پکې لاړ شي که نه هغه هم بې غیرته شي ستې جوړ شي بیا نو قرآن نوم پاتې شي بیا د هر څه نه پاتې بیا اوس خلک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعینو، دا مولانا صاحب دا درس تاسو لږ واورئ چې د مولانا صاحب ماشاءالله د قرآن څنګه ښایسته په ښایسته انداز باندې او څومره په ښکلي انداز باندې د مولانا صاحب ګلونه شیندلي دي او د قرآن څخه ښایسته غوندې کې تفسیر یې کړی او د دې مولانا صاحب بیا ګیله دا مولانا صاحب وایي چې ما ته تبلیغ والا نه کینی او تقریبا وایي چې ډېر زیات جماعتونه دي چې په هغې کې تبلیغ والا 10 ته نه کینی. نو اول نمبر دا چې انسان یو عالم الدین یو مولانا صاحب قرآن بیانوي نو چې هغه قرآن بیانوي او صحیح حقه مسله کوي او کوم چې د هغې تفسیر دی د هغې تشریح د حدیثونه د تفاسیرونه د هغې په انداز باندې کوي او نیت یې دی چې زما د دې درس نه خلکو ته څه فایده ورسي نو انشاءالله چې هغه ته به هر سړی کیني. خو مولانا صاحب که دا اندازي دا کوم چې د مولانا صاحب انداز دی چې په یو پسې خبره کول بل د قرآن یو آیت اعلاني ویلي او د هغه آیت ترجمه او تشریح نه شوي او د هغې نه فورا چې کوم دی په چا پسې انختل او په خلکو پسې خلک ټارګېټ کول او بیا په خلکو باندې د کفر او د شرک فتوی لګول چې پلانکې مشرک دی او پلانکې کافر دی او پلانکې بدعتي دی او پلانکې خېټور دی او پلانکې د خېټې پسې ګرځي. دا د قرآن انداز نه دی. د قرآن انداز چې کوم دی دا مقدس کتاب دی، یو ډېر عظمت والا کتاب دی او قرآن چرته دا پیغام نه ورکوي چې دا دی په خلکو باندې په بیا خاص طور په مسلمانانو باندې او په مسلمانانو کې هغه خلک کوم چې دی په خپل هم په بیان کې وایي چې بزرګان دي. یقینا چې بزرګان د دعوت تبلیغ مهنت دا سورکوټه مهنت خو نه دی. دعوت تبلیغ د مهنت د وجې نه د خلکو زندګۍ بدلې شوې. مولانا صاحب وایي چې د اوسه پورې بچا په زندګۍ کې تبدیلي نه ده راغلې نو پته نه لګي چې ته تبدیلي ګورې چې څه ته وې. ته که تبدیلي دې ته وې چې زه په یو باندې به د شرک حکم لګوم، په بل باندې به د کفر حکم لګوم، په بل باندې به بدعتي حکم لګوم، صرف به دې ته ناست یم د دین ټیکهدار ویم چې بس خپلې خوښې شرک مې دی، د خپلې خوښې بدعت مې دی او د خپلې خوښې ګمراهي ده چې کم یو باندې وغواړم چې په هغه باندې به ټاپه لګوم. داسې نه ده مولانا صاحب. مونږ هم درسونه کوو الحمدلله د دې دعوت تبلیغ د مهنت په وجه باندې الله رب العزت مونږه مدرسې ته ویستي یو. وس الله رحم وکړو مونږ الحمدلله قرآن بیانو، د قرآن تشریح کوو، د قرآن تفسیر کوو، لیکن په داسې انداز باندې کوو چې خلکو کې محبت پیدا شي، خلک را نږدې شي. الحمدلله زما درس ته ټول تبلیغ والا راځي. نو دا خبره ستا غلطه ده مولانا صاحب او زه به درته د دنیا علما وښیم چې هغه درسونه کوي او هم د دغه ریوند مرکز نه فارغ دي فاضل دي، لیکن هغه د قرآن درس کوي او ته دا دروغ وایي چې دوی د قرآن درس نه کوي. داسې زیاتې نه دی بګر. ها که ته د عوامو نه دا توقع کوي چې دا تبلیغ والا عوام دي راپاسي او دوی دي د قرآن درس شروع کړي نو دا خو ته زیاتې کوي ځکه چې یو عامي سړي له ته قرآن په لاس کې ورکړي چې ته خلکو ته بیان کا نو کم از کم ته خو د قرآن عظمت نه پیژنې، د قرآن اهل نه پیژنې چې څوک دا قرآن بیان کړي. کوم چې علما دي الحمدلله قرآن بیانوي د هغې درسونه کېږي او الحمدلله داسې به درته زه په لکو خلک وښیم چې هغوی په تبلیغ کې وخت لګولی دی. د تبلیغ د وخت لګولو د وجې نه الله د دې ساده ماده تبلیغیانو په وجه باندې الله رب العزت د دغه انسانانو په زندګو کې تبدیلي راوستې ده او علما شوي دي، هغه عالمان شوي، مفتیان شوي، قاریان شوي دي او دغه شان کم چې د عوام دي او عمر ډیر دی هغه قرآن شروع کړی دی، قرآن ختم کړی دی، د قرآن په درسونو کې ناسي، مسجدونه جوړ کړي، مدارس یې جوړ کړي دي. خو پته نه لګي چې ستا په سترګو باندې د څه پټی لګېدلې ده یا خو دې دا چشمې داسې دي چې په دې کې تا ته څوک نه ښکاري او بیا په خندا باندې قرآن ته ناسې او دا کم الفاظ ته استعمالي ظالمه ته خو قرآن ته ناسې او په کم ځای باندې ناسې د نبي علیه الصلاة والسلام په مسند باندې ناسې. خو زما دا خیال دی چې تا د چا ادب نه دی ښولی، تا د چا اخلاق نه دی ښولی. ته کله تبلیغیانو پسې خبرې کوې، د تبلیغیان خو مشرانې معززې محترمې د دوی د وجې نه الله رب العزت خپل عذابونه لرې کوي. او مولانا صاحب ته چې په دې کوم انداز باندې دا درس کوي نو زما د درخواست دی، زما د التجا ده چې د الله د رضا لپاره ته قرآن مه بیانوه. ځکه اول ته لاړ شه چېرته د یو داسې عالم نه
چې هغه علماء دیوبند سره تعلق لري د هغه نه ادب زده کا د هغه نه احترام زده کا د قرآن آداب او احترام زده کا د عوامو د دغه محلې والا کوم محلې کې چې د امام د دې په محلې کې ناسې د خلکو رزق خوري د خلکو ډوډۍ خوري هغه د سہولیات درکړي دي د دې لپاره درکړي چې تل تکینه تبلیغ والا به خبري وک او بیا ته وی چې بزنانو بم شروع کوم انا لله و انا الیه راجعون د علاقې والا کلیوال ته زما درخواست دی چې دا سړی د امامت لایق نه دی دا سړی د درس او د تدریس لایق نه دی دا خو شر خورای فساد خورای بای زمون پیغام خدا دی د علماو د دیندارو خلکو پیغام دا دی چې په دنیا کې د امن راشي په دنیا کې د سکون راشي په دنیا کې د راحت راشي تبلیغ والا د هیڅ چا په خبره نه کوي او ظالم طرف پاسې د تبلیغ والا پسې د خبر وکړه نو خبره خو ډېرې زیاتې دي خو کم از کم دا سړی زه د قابل نه ګڼم چې دته زه دونه په ښایسته الفاظو کې خبرې وکړم بهر حال اهل علاقې والا ته ټولو ته درخواست دی چې بھئی داسې عالم نه ځان بچ وساتي دغه فتنه جوړي فساد جوړي دغه شرونه جوړي په یو خاندان کې ځینې بجې کم دی تر بجې کم دی تبلیغي ماما به تبلیغي تر زوی به تبلیغي دغه ته خاندانونه ورانه دغه خلکو له شرونه جوړي فسادونه جوړي د الله د رضا لپاره د مولانا صاحب دا درس به چرته وانه اوري ځکه چې ما خو واورېدو نو زما خو زړه انتهایی خفه شو چې نه د قرآن دا مقام دی قرآن داسې خلک بیانوي الله رب العزت دې د عمل کول توفیق را نصیب کړي تاسو یې لږ واورئ من کوم مزه وسره د الله بندیانو خرابوي قسم په خدای چې ایمان دل خرابوي قرآن ته ناسیم مکه وې د الله بندیانو پرې دې راځي دلته وایا قرآن وایا دا پسې میسي دا چا نه دي کړي دا نه ثبوت شته نه څه دې فایده شته نه څه دې اجر شته نه پچا کې خیر خیګړه راوته نه یو کافر مسلمان شایس نشو تاسو ورشي کنه د نور به پریدي پتا سو بس وریږي بیا قال لهم موسى ويل دویت موسی علیہ السلام سمور غرزی کی پیکنه خو ته به چې مونږ سره مسلمانان نه دغه مسلمانان دي چراله وای ته خو دې لګ دا کمیس راکه چشلیږي کنه القوا ما انتم ملقون هغه چې تاسو غرزون کیږي منه خبرې په دې شکلونو کې سم خاص خون غونته شي ما دلته یو کس ما سره وخت خبرې کولې دونه بنت د خلین در ختم مهدا سم مسله ده اوس سوچ کوم زمزه خخا د خدای په قهر اختو دا د قرآن مخالفین دي ځکه دې بینې نخېږي ځکه یې دا شکل یې ورسته ورځ ورانېږي څوک کږېږي او څوک الټه کېږي او په چا باندې تندر راغورځېږي او د چا خپه خرابېږي او د چا خوله خرابېږي خدای خبر څوک غټېږي او څوک تجاوز کوي د حد نه سم شي یو الهي شستي جوړ شي دا ولي ټول عمر په حرامه خوړلي ځکه مفت کې ځکه دغه پروګرامونه یو دي قال لهم موسی وویل دوی ته موسی علیه السلام وغورځوئ هغه چې تاسو سړی وي نه ځکه ما دا خوینه شروع کړو اوس خو زه تا نر ښځې نه پرېږدم زنانه به هم نه معاف کوم هم یادوم ټایم په ټایم په لږ وخت پس فالقوا حبالهم فالقى موسى عصاه وغرزول موسى عليه السلام امساق فلا دا کم سے کم په دې کورونو کې کینې کنج دی خو نه ګرځي فاذا هي تلقف ما يافكون بس ناسا فاغه تیر کړه هغه چې د ځان نه جوړې دي زړه مې غواړي چې ټول کتابونه راجمه کم کتابونه کې چې د دوی دا گمراهی لیکلې شوې دي او کم کتابونه کې د دې کفریات لیکلې شوې دي د ډېرو علماو په دې باندې د کفر فتوی دي د شرکیات او د بدعات او رسومات فتوی دي خو زه ګورو که په دې لږ خبرو باندې اخو بیا غټ اپریشن دی کنه هغه به چې په دې موقع باندې کوم چې دې کې مې کتابونه راجمع کړي ان شاء الله کنه بیا به یو هفته په هغه باندې بیان کوم چې دې کتاب دا لیکلي دی دا لیکلي ان شاء الله ان شاء الله ختمي کې به داخله او یا به حالات برابر شي او دا کم چې وزیر ذکر هغه ماته معلوم دي پیښه وشړي بدل دي وي خو بس دا خوراک لدی صرف فالقي السحرة ساجدين او ورزولي شو جادوگر سجده کوونکی قالوا نووي آمنا برب العالمين ایمان راوړې من پر رب د مخلوقاتو خوراکو چې معاشره کې لږ حیثیت پیدا شي لکه دا هم دې بزرګ دې ټیم ولګاو ښه بزرګ نه ډېر رامي دي څونه زیات ټیم لګي دونه لوی رزق کیږي رب موسی و هارون چې رب د موسی او هارون علیهم السلام دی او یل فرعون آیا ایمان مراوړو تاسو پدې لرا قالوا لا ضيرا او یل دوی لا ضيرا هیڅ پروا نشتا ټول خلق بوینه علاوه د دوی نه ټول به هر چا باندې به قرآن خلقي ته به هر قسمه سړی ویني سرکاري غیر سرکاري هر قسمه پالټي والا هر قسمه تنظیم والا علاوه د یو قسمه خلقونه چې هغه بزرګان دي ابد چرته وی نه ولې هغه استنجاګم نوزګاریږي نه شپږ غنټې باغې کې لګي قالوا لا ضير او يلدي هیڅ پروا نشتا انا الى ربنا منقلبون رب زمنګه خطايانا گناهونه زمن ان كنا اول المؤمنين يقينا يوم اول د مؤمناننا
بلکې کم سړی چې قرآن ته بناسو او د دوی سره تللی دی نو بیا قرآن نه هم پاسېدلی دی پته ولګېدا دا قرآن بدترین دشمنان دغه بزرګان دي او دا ورته بیا مشران ویلي دي او هغې مشرانو ته وایټ هاوس نه راغلی دا پیغام هغه بش هاوس نه راغلی دا پیغام و اوحینا او وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادي چې د شپې بوزه بندگان زما انکم متبعون یقینا تاسو پسې بدل پلان کې بس په میچازو باندې ګاډی وچلو په میچازو ګرځو د جادوګر شو څه شو جادوګر شو پلان کې د خپل بزرګ پوسټ کې وخوړل علم کې اضافه وشوه بیزه شوه علم کې اضافه ونه شوه تاسو ټول زناور غونته یې خو برابر برابر هغه تمیز پکې ورو ختمېږي انشاءالله ورځ تېرېږي تمیز به پکې ختمو پرې چې ټول پرېوتله کې وویل شي پته یې ولګي وویل دوی بلکې موندلي دي موږ پلاران خپل او یا خو به څه ملانجه شي کذلک یفعلون او لانجې خو دوی کولی نه شي غریبان منع کړي دي لانجې به نه کوئ او دوی که لانجه وکړه نو بس کفر وشو دا ګناهګارېږي بیا مشران خفه کېږي او خیر دی که مولي صاحب دا کوي چې مولي صاحب الله خالق دی الله دې پلار د شپه ورځ دا خبرې خبرې منبر باندې کړي دي ورک شه څخه پټیه بیا راپسې رانه شي کور ته او ابراهیم علیه السلام آیا خبر یې تاسو په هغه باندې چې تاسو عبادت کوئ ایو وی یره وی یو کور ته ورلو موږ یې سم بیزته کړو مې وی نه ټکولی نو بیزتي ښې ده چې ټکولی وی ما لږ خوشحاله شوي چې تاسو ته پته ولګي بیا چا بسې کورونو ته ورشئ انتم وآباؤکم الاقدمون تاسو او پلاران ستاسو پخواني فانهم عدو لی یقینا دوی دشمنان دي زما الا رب العالمین لیکن رب د مخلوقاتو اگر تاسو به چې تراله که نه نو بس تپوس دي کوه وایي دې پاکېټه کې مانه څه ده وایه او عقیده توحید څه ته وایه به دغه کې راګیر کوي بیا ته د خبر نه شي کولی یقینا دوی دشمنان دي او ته وایې تاسو د قرآن درس ولې نه کوئ وایه ځه دا تپوس دي ته وکړئ تاسو مشران یې ولې نه کوئ تاسو په لویو لویو مرکزونو کې ولې نه کېږي وایي موږ له خبر کوي څه ولې ده موږ نه دغه جواب راکړي چې موږ سره مطمئن شو بس چې راګیر کوي بیا ته د خبر نه شي کولی یقینا دوی دشمنان دي او ته وایې تاسو د قرآن درس ولې نه کوئ وایه ځه دا تپوس دي ته وکړئ تاسو مشران یې ولې نه کوئ تاسو په لویو لویو مرکزونو کې ولې نه کېږي وایي موږ له خبر کوي څه ولې ده موږ نه دغه جواب راکړي چې موږ سره مطمئن شو بس چې تاسو غټ غټ مرکزونه دي غټ الګ 50,000 کسان په یو ټیم کې میچازي کولی شي استنجاګانې کولی شي چاردامونه کولی شي جامې انځلی شي 70 روپۍ باندې پلیټ 50 روپۍ میلاوي نه دا چې کوئ د قرآن درس ولې نه کوئ وایه موږ په دې پوه کوئ ځه انتم او بیا دا یو تپوس دی دې جواب چې کله راغی بیا نور تپوسونه زما شته به م کومه نمبر په نمبر چې کله ټول جوابونه راغله زه به منبر باندې توبه وباسم ستاسو د مخې به زه توبه وباسم چې وروره ما چې څه ویلي ما غلطه ویلي وه ما غول غوشان خوړلي وو چې د هغې بخښنه غواړم ما دې الله معاف کړي تاسو هم بخښنه غواړم تاسو هم ما معاف کړي خو که دا جوابونه نه راوړي نو بیا به زه دا خبرې کوم انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون خو دوی به د زهر ګوټوس کی او دا جوابونه نشي راوړی تاسو او پلاران ستاسو پخواني ځکه زموږ قالو او زه به تاسو بوزم چې په خیبر پښتونخوا کې څومره د قرآن کریم دورې شوي صرف 200 باجوړ کې کېږي په زرګونو دورې او زه به هغه ټول علما ستا دپاره راجمع کړم او تپوس به دې کوم چې وایه ستا سره د قرآن په درس کې ټول غټ مخالفین څوک دي دغه کسان به ته یادوي چې 5000 کسان را جمع کم نو 5000 کسانو کې به 4980 کسان دا وایي چې دا مخالفین دي او دا شل به وایي چې نه یاره ګزاره ده دا مونږ ازمېده خبره ده مونږ نه راپورټونه راغلي او که دوی وایي چې دوی زموږ خلاف کوي وایه خیر دی که نه تاسو کار دونه ښه نه دی که نه زموږ کار ډېر ښه دی ستاسو کتاب دونه افضل نه دی زموږ کتاب ډېر افضل دی ستاسو مسله کې صرف امر بالمعروف دی زموږ په دې کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم دي نه مونږ کولی شو خو سره تاسو نشئ کولی ته کلینیک کې کښېنه زه MBBS یم زه غټ ډاکټر یم پروفیسر یم او ته دلته کې پټۍ مټۍ خپل راځه ستا دغه کار دی ته زما کار ته څنګه ما اعتراض کولی شي زه په تا اعتراض ته کمپاوډر یې او زه دې نیکه یم نو زه د باندې اعتراض کولی شم ته باندې اعتراض نشي کولی بل ستا خوله د اعتراض نه ده بل ته د قرآن نه درځي د پیغمبر والذي هو يطعمني ويسقين او اغذات چې هغه خوراک کوي یره موږ سره ټیم نه نه چې دلته کې کله څوک راشي خو یو ول د هغه ځای کې نه راخوشي بل ول د هغه ځای کې نه راخوشي بل د هغه ځای کې نه راخوشي دا ټیم د سره وي خو پته ولګېده چې ډېر غټ د ټاپ اعلی بې غیرته یې
ډېر شرمېدلي چې هغه خو پېژنئ او د قرآن نه پېژنئ نه په څلوري کېږئ به نه په قبر کې زه پوهېدې کوم نه انتم وآباؤکم الاقدمین نه چې ما سره دې په دې کلام کې مرسته نه کړې والله که دې بزرګي ومنم محمد اسلام صاحب خان دی بنه وروره اورې پرېږدم یې نه اورې هغه ځای کې نه راخوشي بل د هلته نه راخوشي دا اکرامونه یې دا نصرتونه یې د قرآن خو دې چېرته نصرتونه کوم بې غیرت په تڼاکو سټکورې شي د قرآن چېرته نصرت وکړه 5 منټه راشه کښېنه چې مونږ د ایمان لګوي نشته به کښته دی نشته ده به کي خو هلته کې د اودس ماتېږي بیا ټیم نظر نه انتم وآباؤکم الاقدمون تاسو او پلاران ستاسو پخواني خدای مرک استنجاګانو سره فانهم عدو لی یقینا دشمنان دي زما الا رب العالمین لیکن رب د مخلوقاتو الذي خلقني کوزه ګرځو وایا او دې تعالی ټیک نه دي الذي خلقني اغه ذات